السلام علیکم عزتمن. نن داسې یوه واقعه مخې ته راغلې ده. یو ماشوم پسې بچه باز خلک د یو کار نه نښتې، خو اخر دا ماشوم ډېر سخت تنګ کولو. امداد الله نومې کېدلو. د دې نه به بار بار د غلط کار غوښتنه کوله، خو امداد الله به ترې انکار کولو. خو امداد الله وایي چې زه اخر یوه ورځ ډېر سخت تنګ راغلم او خپل کور نه مې تمانچه راواخیستله. تمانچه چې مې راواخیسته نو دوی بیا بار بار ټلیفونونه کول، نو زړه مې غوښتل چې زه دوی سره میلاو شم، خو زما د دوی د قتل اراده نه وه چې دوی به یې زه قتل کوم. چې څه ټیم کې زه د کار نه راواپس شوم او ماښامنۍ شو، نو دوی ما ته مخې ته ګاډی ودرو او ګاډي کې ورسره کېناستلم، خو زه دوی ډېره سخت تنګ کړم. نو دوی د ما نه د غلط کار غوښتنه وکړه، ما ورته ښه وکړله. ښه مې ورته وکړه، نو دوی ویلې صحیح ده. نو دوی ډېره سخت خوشحاله شول او دوی د دې نه مخکې ما ته یو کس مخکې په لار کې کېنولی و، کوم ځای کې به یې موږ کوچل ده کو چېرته کې انکار وکړو، نو په زبردستۍ ورسره یې موږ دا غلط کار کوو. خو د دې خلک امداد الله وایي چې زما زړه په دې ډاډه و چې ما سره تمانچه وه، زه دوی به د تمانچې نه ویلېږي او سره غلط کار به وبه نه کړي. خو دوی دغه دوه ملګري وو راسره، یو ته ویل چې ما ورته ښه وکړ، یو ته ویل چې ته بار څارنه کوه چې څه شته که نه. ما ورته ویل چې نه دا ځای ټیک نه دی. بیا هغه خواته لاندې کندې ته لاړو، چې کندې ته لاړو تمانچه مې راویسته او په سر باندې مې ویشتو. خو مینهوال امداد الله اوس چې دی نو پولیسو سره دی او پولیسو سره ټوله انټرویو راغلې ده. مینهوال دله د کومه سزا ورکړی شي حتما ناسه خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. او عزتمن زموږ د سننې معلومات ته د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاکې او سره ټالی نشان ووهئ، تر هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.